أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة اولنی سپارہ آیت نمبر 21. پدې آیاتونو مبارکو کې د الله جل شانه وحدانیت، د الله طاقتونه او د الله قدرتونه بیانېږي. الله جل جلاله فرمایي چې د داسې طاقتونو او قدرتونو والا ذات بندگی او عبادت پکار دی. اللہ فرمائی یا ایوہ الناس، اے خلقو، اعبدو عبادت کوے ربکم دخپل ربو، الذی آغربو خلقکم چتاسی پیدا کرے، والذین من قبلکم او اغ خلق پیدا کری دی کم چستاسو نروان دیو، تمام مخلوقات اللہ پیدا کری دی، لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ او پرهیزګار جوړ شئ. الذي الله غزاد دې جعل لكم الارض فراشا، چې جوړ کړه ځمکه ستاسو دپاره فرش ته جوړ اموار میدان، تاسو پکې چې کوم دی نو هر قسم خپل ضروریات تا پوره کولی شئ. فصلونه پکې کرئ، ګرځئ را ګرځئ پکې، ځمکه هموار او مزیداره ده. د کروندې دپاره یې درته نرمه کړه، د ګرځېدو دپاره یې پکې تاسو دپاره لارې جوړې کړې. والسماء بناء، او جوړ که الله جل شانه اسمان لرا بناء چت. اسمان ته وګوره، الله جل شانه څومره بهترین چت جوړ کړی دی، بهترین لانټر دی. نه چې کوم دی را اساسي، نه را دوړېږي، نه پکې سیخ خرابېږي او نه سیمټ خرابېږي. بهترین طریقې سره الله جل شانه په مثل د لانټر یو ښکلی او قیمتي او معیاري چت الله اچولی دی چې د فوایدو نه ډک دی، بلا فایدې دي پکې. وانزل من السماء ماء، او ورو الله جل شانه د اسماننا ماء باران، او بو الله را وری د باران په شکل کې. نو فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، د کم په ذریعې سره چې ستاسو د خوراک دپاره رنگ پرنګ میوې پیدا کړلې. اللہ آغا باران رو دا کم باران پا ذریعے سرا چی اللہ جل شانہ دا دیزمکینا رنگ پرنگ میوی پیدا کرے. دا اسمان نا بارانو شی، پٹھو کے، فصلونو کے، باغاتو کے، دا رنگی چکم دے اغی سرا نیرونا و خوڑونا او دا رنگی کویان دا رڑک شی. نو تاسو بیا دا آغا اوبونا خپل فصلونه وبکوي، باغات وبکوي چې د هغې په ذریعې سره مختلف قسم میوې، غنم، جوار، اوربشې، شولې او دغرنګې چې کوم دی کیلې، مالټې او سیوان میوې وغیره دا ستاسو دپاره دا الله جل شانه د دې اوبو په ذریعې سره او د باران په ذریعې سره د ځمکې نه راټوکوي او زرغونوي. نو فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. نو اوس الله فرمایي سره د پوهې د خدای پاک سره نور شریکان مه جوړوئ، چې تاسو پوهې چې دا ټول کارونه الله کوي. زما مشکل کشا او زما حاجت روا، زما رازق او زما خالق هغه الله دی. نو بیا دغه الله سره شرک او شریکان دا مه جوړوئ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ فرمائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا،
که چېرې تاسو په شک کې